علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بس کلی نه واپسی وشوه، کلی نه روان یو نوشهر ته ځو انشاءالله. ما چې په لیاره باندې ویډیو وکم خپلو کلیوالو دپاره او الله ټول خوشحال آباد لره. اردو والے حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو میں صرف اپنے گاؤں والوں کے لیے کر رہا ہوں اور جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں سارے پٹھان ہیں، تو اس لیے میں اردو میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو آپ سب سے معذرت بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ صرف ہمارے پشتون لوگوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے جن کا علاقہ ہے ان کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو کر رہا ہوں. تو معذرت کے ساتھ اور آئیے راځئ چې وګورو انشاءالله د زموږ لار ټول انجوای کې، او چې کوم مسافر دي هغه چې په کومه سترګه ورته ګوري نو هغه متم پاتې ده ځکه چې ما مسافري کړې ده. نو الله ټول راوله په خیر او عافیت سره او ډکې منګولې مو راوله، او الله په خپل ملک کې داسې سبب پیدا وکړه چې د بار اړو حاجتمند څوک نه وي، چې په پاکستان کې خپل د هغې هر یو حاجات الله پاک د خیر او عافیت سره پوره کړي. نو راځئ شروع کوو ښه ویډیو. ښه نو دا بس راووتو د کلي نه روان شو. مخکې راته ټریلا ده خو دې نه په څه طریقه باندې وسیم به یې مخکې کا چې دا یې موږ په لار کې قبرستان راسي نو دې نه واوړه. ډېره مهرباني کلیواله. څوک ناست دي خو چې پکې رای ولم خوشحال ده دیدي ویډیو کوو هغه به یې چې ویلې پکې راوځو دا جوړ هغه د معذوره دی لیونی دی که نه، الله دې ورته بس شفا ورکړي. نیر کې صرف لږ ودار ودري سيزه راخله زه مړه چال شي ترولو منځ به ان شاء الله که الله ګړه خیری مقام ته به الله مو ورسوي. دا د مو د کلي غرونه دي او بله ورځ مې ویډیو یوه کړې م ده د غرونو نه ټول کلي کې مې څه داسې دا د الله ډېر لوی شکر دی چې دا ټول الله پاک را کړی، کنې دې نه مخکې به موږ په دې لاندې خوړ کې لار به په هغې کې به تلو داسې په خوړ باندې. دا د الله ډېر لوی نعمت دی. الله دې موږ ته د دې شکر ادا کولو توفیق راکړي او چې چا جوړ کړی الله دې هغوی سره ښه وکړي په دنیا او په آخرت کې. چې موږ درې خولې ورته وایي، درې لارې دي نو ځکه ورته درې خولې وایي. نو مونږ هلته کې راورسېدو. دا بل پل هم روان دی کوټلي خرد ته، کوټلي کلا ته خو دغه جوړ شوی دی. نو دا درې لارې دي که نه، یو لاندې ده، یو داسې لاره ده، یو زمونږ دا کومه لار چې دغه ده. دا زمونږ هسپتال دی د شاهکوټ.
دا چې کوم دی نو مونږ شاکوټ ته راورسېدو او دا د شاکوټ قبرستان دی. الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو ته د قبر د عذاب د سختو نه په امان وساتي او الله دې ورته ټولو ته مغفرت نصیب کړي او الله دې مونږ چې کوم ژوندي یو نو مونږ ته د قبر او د حشر او د آخرت تیاری کولو توفیق را نصیب کړي. دا د شاکوټ جامع مسجد دی او دا د شاکوټ وړوکی غونډه کې بازار دی، دکانونه دي خو بس بازار ورته وایي چې ځکه چې دا د مونږ سکول دی کې مونږ نهم ته اتم پیپرو ته راغلي یو. اتم پیپر یې مونږ دلته کې ورکړی دا ګورنمنټ های سکول شاکوټ. دا چې اوس مونږ روان یو نو دا دلته کې یو ځای دی، صبر وکړئ راځي که نه نو زه ته بیا وایم. هغې ته هندو کنده وایي. نو ما ته خو پته نشته چې دی ته ولې هندو کنده وایي، خو بس مونږ د بچپن نه دا اورو چې دا هندو کنده ده، هندوانو کندې دي. نو که چاته پته وي یا داسې تاریخ د دې خبرې نو پلیز په کمنټ کې ووایئ چې دا دې ته هندو کنده ولې وایي. دا ځای د دلته نه شروع شي نو دا ټول بیا داسې اوس خو پکې خیر آبادي مبادي وشوله، ډېر آباد شو دا دی، خو پهله به دا ډېر لکه غیر آباد او ډېر ویران غوندې کې ځای و که نه، خلک به یېرېدو دلته کې. لکه دلته کې شوکې موکې به هم کې دی، اوس خو شکر دی د الله په فضل سره کرم سره اوس هغه دغه خبرې الله ختمې کړي، دا ټول دلته پورې دې ته هندوانو کندې ویلی شي که نه. نو که چاته پته وي نو پلیز په کمنټ کې ووایي چې دې ته هندو کنده ولې ویلی شي. دا دې ته شیخان وایي او دا د شیخانو لوی غټ قبرستان دی. دا دلته نه جلوزي سټارټ شوله، دا جلوزي ده ښه. اوس مخکې بازار راځي، بیا بازار ته اوس ته ښیم. دا د زلوزو بازار شروع شو. بازار دی او ماشاءالله دا هم اوس ډېر زیات آباد شو، الله پاک دې نور هم آباد کړي او ډېره زیات لکه دکانونه او هر یو شی پکې کولو شو، آبادي هم ډېره زیاته شوه. کنې اول به مو په دې باندې لکه یکدم سیده به بس وتو سټاپ ما پکې دغه پکې نه، اوس پکې د رش د وجې لږ ټایم لګي، داسې 2-3 منټه 5 منټه پکې بندایي ساري. دا د زلوزو بازار نه تقریبا راووتلو. د دې
خوا لار چې تللې ده که نه دا ډاګ اسماعیل خیلو ته تللې ده. ډاګ اسماعیل خیل، چپري، چراټ دا لار هغوی ته تللې ده. او دا لار چې کومه ده دا ډاګ اسماعیل خیل، چپري، چراټ ته طرف ته تللې ده، سلي خانه. او دا مونږ اوس بابو سټیشن طرف ته راتاو شو. دا یو یونیورسټي جوړه شوه ماشاءالله، ډېر زبردست کار وشو. الله دې ورته جزای خیر ورکړي چې هر چا جوړه کړه، او الله دې ورته نور هم توفیق ورکړي چې نور هم ښه ښه کارونه وکړي. ټول زموږ چې څومره سیاسي لیډران دي، زموږ وروڼه دي، مشران دي، الله دې ټولو ته هدایت هم نصیب کړي، د دنیا او د آخرت ګټې دې الله ورته نصیب کړي. ښه دا یو ځل بیا تاسو ته یو کالج ښیم. دا ګرلز ډیګري کالج دی، او دا چې هم چا جوړ کړو که نه الله دې هغوی ته د دې جزای خیر ورکړي، او الله پاک دې ورته نور هم د ښو کارونو توفیق ورکړي. الله دې په عمرونو کې برکت واچي. او څومره هم چې زمونږ سیاسي مشران دي، لیډران دي، ټول زموږ وروڼه دي، بایګان دي، او ټولو ته دې الله پاک په دنیا او په آخرت کې کامیابیانې ورنصیب کړي. دا ماجر بازار کیمپ لکه پیله د نن تقریبا شپږ اته کاله مخکې که نه د افغانیانو ماجر کیمپ و، او هغوی خو الحمدلله اوس الله پاک خپل کورونو ته بوتلل. الله دې په خپل بلد کې چې کوم دی نو خوشحاله ساتي، الله دې ورته په ملک کې برکت واچوي. او دا اوس زموږ باجوړ والا وروڼه راغلي دي، هغوی اوس دلته کې مقیم دي. هلته چې کله اپریشن و نو د هغې په وجه باندې هغوی دلته راغلي، دا اوس هغوی عبادت کړی دی ماشاءالله. دا بازار دی ماشاءالله. بازار پس رعایت شي. او حدیث شریف مفهوم دی چې څوک بازار کې څلورمه کلمه ووایي نو الله هغې په عملنامه کې 10 لکه نیکۍ ولیکي، 10 لکه ګناهونه یې معاف شي، او 10 لکه درجې الله پاک بلندې کړي، او جنت کې ورته یو بغیر د جوړه یو ملغلرې نه جوړ شوی محل الله پاک ورکوي. چې کله هم بازار ته ځو انشاءالله څلورمه کلمه پکې وایو نو دا 10 لکه نیکۍ، 10 لکه ګناهونه معاف کېدل، او 10 لکه درجات بلندېدل، او یو بغیر د جوړه یو ملغلرې نه جوړ محل به الله پاک موږ ته عطا کوي انشاءالله. دا ماجر بازار بس ختمېدو والا دی. بیا انشاءالله آخري زموږ ویډیو چې کومه ده هغه به په بو سټیشن کې تاسو ته کوو. په لار کې یو ډاک میسود راځي، هغې نه به موږ انشاءالله، او بیا به هغې نه پس په بو سټیشن کې انشاءالله. دا ډېره ښکلې علاقه ده. دا اوس آس پاس کې پټي دي ټول، او اونې بوټي ماشاءالله ډېر ښکلی ویو ورکوي که نه. او دا جامعة العثمانیه ده، د پېښور برانچ دی جامعه عثمانیه، او دې کې زمونږ وروڼه بایګان چې کوم دي که نه علم حاصلوي، د دین علم. جامعه عثمانیه پېښور. دا چې ډاک بیسود شروع شو دلته نه، او دا ډاک بیسود مقبره ده. الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. وخت د ماښام دی، تقریبا ماښام ته داسې نیمه ګنټه پاتې ده. بس الله دې څومره مسلمانان چې وفات شوي دي ټولو مغفرت نصیب کړي، او څومره چې ژوندي یو موږ ته د تیاري کولو توفیق را نصیب کړي. دا ډاک بیسود مین چوک دی، او دې نه چې واورو نو بیا په بو سټیشن ایریا شروع کېږي که نه. یا الله خیر وکړي. حاجی دا په بو سټیشن ته موږ را انټر شو که نه.
دا باب خټک ورته وایي هغې ته موږ راورسېدو دا د اخوا نه ډېر ښکلی ښکاري بره نه پټکی پروت دی او دې ته باب خټک وایي دې خوا ټول د خټکو تقریبا 54 دي که څومره 52 کلي دي زما تر خیاله نو ځکه ورته باب خټک وایي چې د خټکنانو علاقه ده دې طرف ته نو بس دلته پورې دا ویډیو امید لرم چې تاسو به خوښه شوي وي کومنټ کې خپل د رای اظهار وفرمایئ امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او کومنټ سیکشن کې ستاسو د رای اظهار وفرمایئ او زه درنه اجازت غواړم ما سره وسیم بھائی دی دوی به هم درنه اجازت غواړي ډېره ډېره مهرباني الله تاسو ټول ته جزای خیر درکړي او په دنیا او آخرت کې د الله پاک موږ ټول کامیاب او کامران کړي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمت الله